ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې دغه لوی اختر په موقع باندې حاضر دی. په څنګ کې مې موجود دی بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی. یو تاسو ګورئ نو په سوشل میډیا باندې د اوښ کیسه ډېره عامه ده. بس چې ګورئ نو اوښ نه پکټ شوې ده او اوښ جاړي مو د اوښ نه ډېرې اوښکې روانې دي. بل چې کوم دی نو لوی اختر دی، د قربانۍ ورځ ده. ټولو ته د بختیار خانۍ لخوا او د خپل ځان لخوا اختر مبارکي ویم او بیرسټر صاحب به هم تاسو ته مبارکي وایي. خو نننۍ ورځ څه تقاضا کوي؟ آیا موږ څاروي حلال کړو، څاروي واخلو، دا بس قرباني د اختر شو او کنه نور څه؟ د دې دپاره اسلامي روح سره څه شته؟ نو مقام په دغه ورځ باندې چې چونکې خانه کې ډېر زیات رش دی، څه زمینداران را روان دي مبارکۍ له، خو بیرسټر صاحب ته موږ وایي چې ډېره لږ ټایم راکړې او په دې باندې لږې خبرې اترې کوو. عمر بختیار خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. نننۍ ورځ څه تقاضا کوي او څه به وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم. الف خان اورا لاول خو ستا ډېره مننه، بیا ستا په وساتت سره د دې شیشې لاس شیشې ډېره مننه، او دا چې څوک ګوري د هغې ټولو مننه چې ما له موقع او حیثیت راکړو چې زه دوی سره د خپل رایې اظهار وکړم. لاول د زړه د کومې نه زه دوی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم، بیا ورته د زړه د کومې نه اختر مبارکي وایم. د ګډ اختر چا چې څه عمل کړي، نیک عمل کړي، چا څوک لګیا دي کوي، ټولو ته دا 3 ورځې دا کولی شي نو هغې ټولو ته مبارکي وایم. 3 ورځې کولی شي. تاسو 2 خبرې وکړئ، د دې اوښ نه به ونیسو. صاحب اوښ یو بېجانه شی دی، هغه باندې ظلم حرام. نو نن د اوښ په پرېکولو باندې یا د اوښ په خپه پرېکولو باندې سره د دې چې هغې کې د هغې مالک ډېره لوی کوتاهي ده، د هغه ګوجر چې دی یا اوښ ساتندونکي چې کوم دی یا کوچیان چې کوم دي، هر څه چې دویمه دا ده، موږ د دغې د حقیقت نه یو خبر راځو به د دې خپل وطن کشمیر نه به شروع کړو، بیا د خپل مسلمان رور ګاونډي هیواد افغانستان نه به شروع کړو، بیا راځو د خپل مسلمان رور د قبله اول بیت المقدس نه به شروع کړو، بیا داسې ځو ورپسې بوسنیا، چیچنیا، دا ډېر لویه کیسه ده. بیا چې کله دوی د خلافت تقسیمو، بیا ړومبني جنګیزیم، دویم جنګیزیم، په دې کې چې دا څومره ظلم وشو او دا اوس چې په دې 21وي صدۍ کې ستاسو په دې میډیا په دور کې دا کوم ظلم کېږي چې د ماشوم لاس خبې نه وي، د ماشوم سر سترګې نه وي، د ماشوم چې دی د ښځو بې حرمتي او کوجا لاس خبې نه وي. یو ورځ هم ستاسو میډیا والو چت نه کړو. فلسطین خبره کوم، یوازې فلسطین نه دی، په هر ځای کې دا دی. شام کې دا لوبه ده، په عراق کې دا لوبه ده، په لیبیا کې دا لوبه ده، په لبنان کې دا لوبه ده، په مصر کې دا لوبه ده. کوم ځای کې چې مسلمان دی هغه سره دا لوبه ده. نو دا انسانیت کوم ځای؟ نو لعنت په داسې مسلمانانو شه چې د ځان دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل مسلمان روح دپاره خو چېرې نه راوچتېږي. بس په ټیک ټاک دا داسې خبره ده الف خانه چې فرض نه کړي او ته سنت او واجب او نفلونو پسې ګرځې، تا نه به تپوس ته فرد وکړي. دا داسې خبره ده چې یوه ښځه لګي شي او بربنډ او سوګنډه، یا یو سړی لګي شي او بربنډ او سوګنډ، بربنډ او سوګنډ. ګرانو کتونکو بیا به خبرې کوو. بیرسټر عمر بختیار خان سره لګیا یو. ما چې څنګه تاسو ته ویل مبارکۍ له هم خلک راځي او دې خوا حلالي کېږي او د هغې هم چې کوم دی نو سیسټم روان دی، خو ما دغه ټیم اخیستی دی او زه به یاسر ته ووایم چې دا قربانۍ هم پکې لږې راوالي. نو باقاعده چې کوم دی غریب خلک را روان دي او دا تاسو وینئ، ستاسو د وړاندې دي چې هغوی ته دغه غوښې چې کوم دی نو په ګوتو کې اچوي او دغه ځای نه وړي. دغه تاسو وینئ دغه معذوره چې کوم دی نو دی خبر شو او دی هم چې کوم دی نو دې وخت کې راغی. نو واپس په چې کوم دی موږ خپل ځای ته بیا راځو او دغه خپله خبره به هم د دغه ځای نه جاري ساتو. خو دغه ټګن پکې کېږي
صحیح ده. نو ځکه مې دا خبره مې ډېره لپاره وکړه چې خان د خلک راځي سلامي لجي خان نو هغه پکې چې ورته وګورو د دغې تپوس نشته. نو بربنډ سوګند یا په ډیران باندې ستا مونږ نه کېږي. دا هماغه شی دی خفه نه شي د بده مرګه زمونږ دا سیمه چې کله نه د پرویز خټک صاحب حکومت راغلی و نو په ایس باندې اخته شوې ده. مخکې به دوی دا وي چې دا چرس افیم د افغانستان سره راغلل. زه اوس دا تپوس کوم ایس چا سره راغلی نه افغانستان نه څوک راغلي. دا ټوله لوبه هم زمونږ د هسپتالونه سم زیات شو د شیانو نشان هسپتالونه پرېږده هغه هم ټوله نوره کشتي د هسپتال کې څه وله ورکوي نه. چې پولیس ته ووایو نو موږ سره ثبوت نشته د ودا انټرنیشنل روزګار دی نو دلته کې به مخکې یو هسپتال هم نه و 11 کاله مخکې ما په چارسه کې هسپتال د سره لیدلی نه د شیانو نن به په سوونو ته ورسېدی. ګوره جي پولیس خو کار اړو کوي نه که پولیس کار کولې زه درته یو ایماندار سړی راکړه او د علاقې د چې عمر اختیار ولا ورکړه او دغه صرف یو یاره پیدا کچره دا قبر شته او په دې قبر کې ومانه تاسو کیږي او څوک به کې الله به کوي. زه ګورم چې په علاقې کې دی ای جی غونته کې کس دی جی می جی نه ادم ای جی دی په علاقې کې مداخله کوي یا بدا اس ایچ او ترانسفر کوي د ایماندار اس ایچ او یا بدا ایماندار اس ایچ او شهید کوي یا بجری دا ایماندار سے جو نوکر ہے نا برخاست کړي. والله کې ایجی د سر نور سمو کی او اسلام دی دغه چې ته به اودرېږي حق ته پاره دا اصلي عبادت دی. مونږ څنګه مونږ په حقوق الله باندې زیات زور وروړو پنسي اوچته کو دا او کو ګیره پرېږدو بهشکه هغه عبادت دی خو تا نه به د حقوق العباد باره کې تپوس کی. صحیح برسر صاحب بیا هم د خپل د اوخ خبرې ترا شوګل اوخ راغې ستا پټی ته ستا پټی کې غیا خوري او ته بیا راځي خپته کټ کې د دې سبل طریقم کې دی شو کنه نن سبا د ایشو ډیر لوی ده کنه لکه زناور باندې څنګه تا شروع کړو چې ظلم نو پکار کړ نورې طریقې به او بیا د انسان دی د قدر چې انسان څومره قدر دی ظلم روان دی زنانو سره ماشومان سره تاسو څنګه ذکر وکړو نو څه طریقه کار پکار و زموږ په دغه کې د جاهلیت هم یو سیستم روان دی. سبا چې تر څو پورې نمبر 1 اوله چې تا د نومي انسان کې مسلمانی مومنیت نه پیدا کړي اسه شی د الله یاره چې رد دا مکمل ایمان بالغیب نه وي او دا به علم غیب سره راځي. دا صرف ویناګانو سره نه چې مولا صاحب تقریر کو ما کو بلو چې رد په دې باندې علم غیب نه وي چې واقعي جنت دوزخ شته عذاب قبر شته ما نه به زما تپوس کېږي الله به زما پړونو فیصلې کوي زما په شکل صورت نه کوي نو بیا هغې پورې دا نه سمېږي. تاسو را دغه خبره وکړه د اوښ زه به د خپل علاقې والا ما خو سیم کې چرته شوی دی زما په علاقه کې الف خان روړ ته شیشه راسرې ده وګرځه نیمې ګډبه نیمې ګوجر روچت کړه دا د کورم نه او لار چره د کور ته ورننوځه او د سره وشماره څومره میخې دي څومره سانډان دي څومره اسپې دي څومره غویان دي څومره ګډې دي څومره بیزې دي اچې ته راغونډ کې که نه بېکاره نه بېکاره ګوجر او بېکاره نه بېکاره ګډبه به کروڑپتی وي کروڑپتی به وي لکپتي نه کروڑپتی خو د دغې ګوجر د دغې ګډبه په مخ ته ځمکه غزني وي نو ته دنه دا تپوس وکړه چې یسې به دا دومره څاروي ته پسه ساتې نو هغه به جواب څه درکړي چې یاره دا سهار یې وباسم او ماښام یې را دننه کړم نو سهار یې چې وباسي روډ تارکولي دی پخوانی زمانه هم نه چې په روډ باندې څه واښه مابو شي نو تارکول خو خوړی نه شي مقبرې ختمې شوې څه ډکې شوې او څه خلکو ونیولې قبرونه پاخه شو د قام نشته دې څه کوي دې هم زما او ستا پټي ته زور کوي دې ګوري چې الف خان نشته یا اوده دی مینت شروع کړي نو چې پرېږدي
بیا هم بل ورسته کوي سترګې یې ساري او بیا د بده د مرګه د جاهلو د نااهلو د ظالمانو د بد کردارو مشري ده په دې وطن باندې د NBA په شکل کې د MNA په شکل کې د سیاسي په شکل کې د میا مولا په شکل کې یاره جرګه کوم سوال کوم نه زما پیغمبر صلی الله علیه و آله وبارک وسلم د ناجایز سوال چې حرام ګرځولې دي حرام یې ګرځولې دا ټول چې حرام کار کوي او دې ته وایي چې دا څوک سوال کوي بیا نو سوال ته بیا خامخا ملک د پښتو دې سړی مجبور شي ته به ورته پرېږدي سال بیا هغه حرکت کوي او کو یو ورځ دې MBA منی ته وي دې ناظم ته دی وي دې میا مولا ته وي چې سبا خبکه ما راځه زما دومره تاوان شوی دی دا تراکا بیا بګینی بیا برته سوال نه کوي تا خان بابا الله رحمت توبخي او درجات ته لوی ولا ورکی نور امیر الملک خان رحمت الله اجه کله را دي علاقې مشهور و دا راکوز کولاډان روډ او دا کو نو دا ټول زمونږ جهاد د زماره خاندان د ارسلا خان بابا زکیر ارسلا خان بابا اولاد دی پروت دوه طرف ته اوس په کې خرج شوی دی سپاګه دا چې مونږ سره دا وړواتې دي هغه اوس ما بچشتا کس خو دغه دی دنیا نه پردی ناګي خان بابا ته وجره د لار ادا کی لنه کې جوړه نو خان بابا دا راکوز کولاډان او برک کولاډ د لار جوړ هغه پلانونو پورې خبر راغی هغه وی جره د پلانول جدي پکار دی داسو جرګې مرکه نو خان بابا د هغه طرف نه شروع کا کم طرف ته چې هغه کورو دا هغه ځم پکې راتو هغه دلته خان بابا له واپس په جرګه راغی او جره نه خان بابا د لار مکولا و نو بیا خان بابا مثال کو وې د پلان کې غړ لار خو کو په پردي پټي بیا د پښتو یو بل متل دی و چې غړ میدانونه پردي اسونه سورلی په ما کوله چې کوم زمونږ MPA منی کوي چې کوم زمونږ ناظم او ناظم اعلی کوي کوم زمونږ SHO پولیس والا کوي بای تا چې نوکری وکړه ته چې تنخوادار نوکر شوې او ته په چوکیدارۍ کېنولې مشر نه دي تا په چوکیدارۍ نه دا تنخوادار نوکران دي ټول نوکر پسې تاسو خبر او نه کار به کوي نه کار او پاکستان پاین کې خو به 24 غنټې نوکر دی او ټول عمر به پاکستان سره وفا کوي دې قسمی دی د باندې ور بیا کیسه لري پوری سي خزا پم طلاق کیږي د دین نن پیوزي خو د پاکستان او د پاکستان د عوامو خلاف کار کوي دا صرف حرام نه کوي دا دوی له قسم ورکړي ټول لا کو غټ سړی دی کو ورکوټ سړی دی کو سیاسي دی کو غیر سیاسي دی نو دې تنخوادار نوکر دی چې نشي کولای خو استعفا ورکوي زه نشم کولی دا کوم مسلمانی دا چې ته کارم نه کوي تنخواه مخلي ستاره کور دال ساګ د خروان ستا بنگلې دی روان دي ستا عشرت روان دي رسول صاحب دا ډېره غټي شو په دې باندې خبرې کوي چې نوکر بداري خپل ډوټه نه خبرو خو د لوی اختر وسته دغه د قرباني چې نن کیږي د دې د عمل ته اسلامي رڼا کې څنګه کتنه پکار ده آیا چې کوم د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام قصه وا او چې دغه شانته دغه ون بیا د اولاد قرباني کېدله بیا ساروي ته څنګه راوختله نو په دې باندې لګي خبره ده دې باندې بزره ته دا اختلافي دي کنه دا موږ د باز نه پوهه علما وایي چې را وسیله نشته نسبت نشته سفارش نشته نو شروع به دې نه کوم دا عمل د ابراهيم عليه السلام دی او ردی عمل چې کوم ټارګټ یا د چا پاس مره مبارکه دغه کوله چاړه هغه اسماعیل علیه السلام او دا ابراهيم عليه السلام سره د نسبت په وجه چې هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نیکه بابا دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د نسبت په وجه موږ د مسلمانانو د قرباني کوو نو دې نه دا ثابت شو چې نسبت په اسلام کې حلال دی دا موږ نن قرباني کوو کنه دا دلته دا دوی کنه یاره دا کار مه کوئ ثابت نه دی او یا جری دا شرک دی نعوذ بالله یا راته وایي چې دا بدعت دی یا سفارش نشته دا ټول دروغ وایي راته د دې قربانۍ نه دا ثابت شوه چیرې نسبت په وجه باندې مونږ دا قرباني کوو الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي چې ما تاسو دا وینا یا دا ساروی دا ماته نه رارسي
زه ستاسو نیت ګورم په کوم نیت دی کړی ده نیت څه دی قرباني نو ملا صاحب وایي چې یاره نیت ته ستا د قربانۍ ګوري حلال حرام په خپل ځای دې قربانۍ کې غټه فلسفه غټ مطلب دا دی چې ته به د الله دپاره ځان قربانې ځان څنګه قربانول دا نه چې ته به چاړه راوالې ځان نه به سټ پرېږدې دا څه چې ته وایې چې مې زه سما دا سوچ دی فلسفه دا وایي د ما مشر دا وایي ملا دا وایي خان دا وایي غریب دا وایي معاشره دا وایي دا مې به ختم کړي دا ټول به قربان کې حلال به کې او څه به پرېږدي د الله رضا به پرېږدي یعنی د الله د رضا مخامخ ته به هر څه قربان کړي ته به ځان نه حسابې لکه اکثر الف خان زمو ستا په دې باندې ته وایې یاره جي معاشره دا کوي خالد خان هم ما سره دا په دې باندې اختلاف دي یاره وایي خلکو سره به سیسټم سره به چلېږي نه سیسټم یو سیسټم دی چې چا مونږ پیدا کړي دا که سیسټم دی او هغه واحد څوک د سره چلی نه کنه نه دی چلیږي کنه دا کوم سوچ دی دا بالکل اسلامي دغه سره ټیک ټاک دی خو دلته کې دی اوس لکه فوجي چې کوم دی کله چې دی ریټایر شي او دی راشي دی چېرته په دوکان کې نه دی روزانه جګړې کوي هغه ایس او نو باندې بس پیوي کنه دلته کې خو 95% دروغ وایي زما خبره تایید ته وکړو چې هر کله یو فوجي په ایس او نو پوهېږي څه وله ورکوي تنخواه ورکوي کنه مرات ورکوي کنه نو بیا د الله په ایس او نو باندې ته ولې نه پوهېږي د الله پاک تعالی څه دا ژوند د الله ولي دا پیسې ډالر یې درکولی شي دلته خلک وایي خلک بس وایي دا جوړ نه چې الله بس نو خو همدغه مسله ده کنه چې خلک بس وایي ستا نوم شی چې دی او دا اصلي د یهودو چال دی دا دوی چې یهود به نه منې د یهود په رنګ مشابهت به نه کوي هغه دا شی دی هند جامه ستاسو ده د یهودو ویښتو هرسای ستاسو دی د یهودو ستا چې دی اوټ نه بیټ نه استوګ نه څه ده د یهودو ستا کانا پینا څه ده یهودو دا هغه مشابهت دی خو هغې کې څه هسې د یهودي نه نفرت کوم خو که یهودو ویښتو کې چېرې 3 کیلې راولي زه به هم 3 راولم که هغه ویښته کټا کړي زه به هم کټا کوم که یهودو نه ښځه چېرې نتکیا واچي زه به د ما لور خور به چي موږ قینچي دي ګیرو سر دا ټول یا سر هم راځي کوي یاسر خو زمونږ به چېرې دا یو کس باندې ټول اساني خو چې دا معاشره ټوله دغه چې دا ګرانه شي موږ چې د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم جون ته وګورو هغه چاله څه کړو زمونږ دلته مولانا صاحب هغه د کله چې د پی ډی ایم د حکومت او دوی په ګورنر یو دا غشت و په رحمان صاحب دا دوه کال چې مزه کولې سره د پی ډی ایم دا خبره پوره کوم ډیر قدرت د غبار ډاکټر وز ورګه نو هغه کې به دوی منشت خبره ده یار مال خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم منشت نه راکړي مال اخلاقیات راکړي دي یار اسلام بنیاد اخلاقیات دی وای ته به چې د خپل لاس نه بل مسلمان روته ایزان راسي تکلیف پریشانی بنه راسي تا دې خبرو کا د دې جواب پدې کړي آیا ستا پټې دي د روجو پټې دي غنمو دي او زه په خان او یا ګډان ورګډ کم دا ته مفت کړلې دي یا دا خدای شو ستا په جیب کې پیسې رزم زما پکار زه لاس ورا چوم زیاده نه تکتو دا غلا شو او په ډېر بیا لعنت پر خلکو شه چې د ظالمانو مخنیوي نه کوي دوی په یې نه یاره خیر د غریب دی په کوم قرآن کې ویلي دي په کوم حدیث کې ویلي دي چیلنج ورکوم ستا په دې وس دغه شیشه نه هغه غریب به چې په عمل وي هغه غریب به چې الله پاک د رضا وي هغه غریب به چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عاشق وي حضرت عثمان غنی ته غریب هغه مقام ته بدی ورسیږي او هغه مالدار بنځي چې بد عمل وي چې مالدار بد عمل وي دی به غریب نه وړاندې شي حضرت عثمان غنی زو غټ مثال دی حضرت امام علی علیه السلام غټ مثال دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله غټ مثال دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله غټ مثال دی جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټولو نه غټ مثال دی هغه برنګ بل مثال شته نه دا غریبانه نو دا خمالدارو دی به سارول نه جمع کوله بنا دا نه چې دی غریبانه نو یا به وسو یو غریب هغه ته وی چې د وس نه رسی او یو هغه دی ملنګي ورته ویل شي فقيري ورته ویل شي یا فقط اختیاري ورته ویل شي یعنی پخپله چې ستا وسره چې کوتي پخپله نه خوري پرور رجستر بور یا د اسلام د سربلندۍ د پاره خوري دا نه چې طارق جمیل صاحب له خلک پراډو ورکی
نو هغه ځان استعمالي او ته فلانې دیتا خو ته لري دین په نوم درکړی نو ته به لاړ شې پراډو بچري په مارکیټ کې خرڅ کې او دې باندې به دین کار وکړي یو پیر صاحب لچري چا څور کړ نو دا نه چې پیر صاحب دې څنګه امریکا کې لکه تیر القادری عيش ماش کوي هغه بچري د اسلام لپاره استعمالي دا نه چې په ځان له بنگله جوړ کی دې بچري د ماشومان تعلیم مفت کوي دې به چې کوم طالبان دی ویل به کتابونه اخلي نن ته وګوره هر مدرسې والا مشر چې کوم دی ابا بنگله کې اوسېږي اثر موټر دی اثر چې خسته جمعات دی ابا کې حج لذي ابا کې عمره لذي او طالب د لپاره سوال کوي حج عمره غوډیو طالب د لپاره سوال کوي ودار له خلک د طالب نه غلط را دې جردین بنوم باندې د نورو تی میدان ته تا ورکولې پیسې زما ورکولې زه خو دلته دین اسلام بنوم پیسې ورکوم دا د سره امانت دی دا به صرف د اسلام د سربلندۍ لپاره استعمالي د ځان د لپاره چې د کاسیرم استعمال کړه حرام ده او دا د عام حرام نه ډبل حرام ده په ناروا ده لکه موږ داسې علما کتلي چې یو کالم ته اجر نه قضا کېږي یا صاحب زه به یو لنډ مثال درکړم مفتي عبدالله شاه صاحب زور دی او که دا اوس دا کوم چې دی شیخان چې بې شمېره دي یا دا مفتیان ساړه څوک دي مفتي عبدالله شاه صاحب تا چېرته د عبدالله شاه صاحب بنګلې ولیدلې موټرې دي ولیدلې حجونه دي ولیدل او مقه زور جومات دی په خپلو کې به دوی موازنه وکړي یو بل او راغله شاګردان په پراډوګانو کې ګرځي بچي ډاکټران شو لکه رفلارملو چې 15 14 شپږ چاته مدرسې جوړوي دا نن چې دوی په کار چې اوس تاله دا داسې ده تاله د قربانۍ له پیسې درک نو ته به لاړ شې غریب چې کوم ځای کې وي مسکین موږ اډوکي ورکو دي غریب له اډوکي نه درې حصې به کې درې حصې دا څه به درې حصې کې دا شکر الحمدلله موږ د خانې دا طریقه نیمې پورې چې درې حصې کېږي خپل پورار یو شي چې کوم هغه دغه ستو چې هغه پیټ وي هغه درې حصې کېږي هر څه به درې حصې کې یو حصه ستا خپله و ته خورې او کو سنبالې او کو هر څه وسره یو حصه ستا عزیز او اقارب ده بله حصه د فقرا ده د شری مسکینانو اوس خان دلته کې اوس لکه زه به تاسو وایم که نه نو ستاسو خاندان هم چې کوم دی الحمدلله شکر الحمدلله کمې داسې نشته دي اوس دغه د رشته دار دغه حصه چې کومه ده نو په داسې وس لرونکي باندې هغه چېرته استعمالولی شي نه استعمالول خو ته هر څه شي خو دا اصل کې مسله دلته دا ده چې کوم علم دی یا زمونږ مشر دی د دین کې هغه سره پوره علم نشته شروع کې داسې وه چې کوم ټایمه مسلمانانو قربانی شروع کړه مسلمانان زیاتر کمزوري نبی پاک صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې را تقسیمول دي بیا چې کله مسلمانان خوشو او وافر شو لکه هر یو سړی بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ته غونډه مثالول شي څه غونډه مثالول شي غونډه چې ورکړه ټول نه بهتره ده زما په حساب سره خدای ته څه پرېږدم ځان ته نه کنه دغه مسله بل ده کنه ستا دې ځان شته نه کنه او زما د رو رجستر بور ایسه ده نه زما ځان خو نه دی نو زه د رو رجستر تربور ایسه چې دی دا زه یو غریب مسکین له څنګه ورکوم دا خو زه ناحق دا کوم به خبره ورسې دا شانتي اوس د مسکین ایسه ده نو دا زه ولې ځان په ګناهګاروم ځان سره ایسارو زه خپل ایسه چې کومه زما یوه ایسه ده هغه زه کولی شم د رو رجستر بور ایسه به زه رو رجستر بور له ورکوم د مسکین ایسه به زه مسکین له ورکوم د ځان ایسه چې زما خوښه راکړو په خپل یې خورم او کو خلکو باندې په خبره دې ورسې لکه اوس انشاءالله دا بغه شو کنه دا به خورو که خیری اوس په خورو نو دا چې دا زموږ سره که زه په چا خورم او که په خان یې خورم او که په غریب یې خورم الحمدلله په خبره خو په دې حق زه نشم کولی او نه ما سره د اختیار شته مسله ګوره دې کې سره ده اسلام ډېر بهترین اسلام کې نه زما چلیږي او نه ستا چلیږي نه د میا چلیږي نه د مولا چلیږي نه د پیر چلیږي نه د فقیر چلیږي نه د خان چلیږي نه د غریب دې کې به صرف د الله رضا کې او الله پاک
د پیغمبر صلی الله علیه و آله و بارک وسلم په ذریعہ باندې مونږ ته هر یو شی هر لاره خولې ده. لکه دا داسې خبره ده ستا انساني سوچ وسوي یاره جړه سره واده کولی شي یعنې هلک هلک سره پاکستان کې قانون جوړ شو د پی ډي ایم والا جوړ کړو او پټ کړی دی ښه غلط به کوي. بیا چې د ښځې سره کولی شي جړاګانو ته کارډونه ملو شو جړاګانو ته نوکر ډېرو سمو خلک د نوکرو دپاره چې ځان جړا کو یا ځان بل جنس والا کو. نو آیا الله پاک د دې نه نو خبر دا پیدا کړي چا دي؟ الله. نو چې الله پاک ته خبره ده او الله پیدا کړي دي او الله یو هغې له یو حد مقرر کړی دی ته په هغې کې چړکاني څه لګې؟ خو برسټر صاحب د دې اسلامي ارکانو پته مونږ ته په دې اج کې لګي خو ډېر لوی لینډ لاډ دی او ښه غریب دی خو د اج له تللی دی بس اج یې دغه دی. نو دا کم دا شپه چې کوي که نه په کلو میدان باندې دوی دوده وي دغه ځای کې نه کمره شته نه څه بل څه شته. دا الف خان دا به راته بیا وویل دا چې تر څو پورې لکه طارق جمیل غونته کې جاهل زور د جاهل جمیل ویل دا جاهل جمیل غونته کې دروغجن جمیل دا دروغجن جمیل چې کوم دی یا جاهل جمیل چې کوم دی دې چې څو پورې نور راغلی نو دغه لوبه وه بالکل. زه پرې جاري کوم د ما ته چې بیمانه ویلي دي زه چلنج ورکوم چې ته بیمانه تا باندې عذاب دی پښتون به درځي او په توره به چې بیا تا مسلمانې ته د یهودو ایجنټ یې ته د یهودو په پیسه باندې تا مرکز کولو کړی دی تا ځینې زما خواښې پسې کنځل کړي دي زه ستا ساسو پسې کنځلې کوم ساسو څه شته وایي ته ما ته وایې چې پښتانه جاهل دي هر وخت وي دعا وغواړه زه تا ته یم ته بېدین یې زما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم حکم دی چې دعا المغز العباده زه طارق جمیل ته چل کوم او ورته وایم راځه زما دا پلیټفارم هیڅ تاله درځم پرې غونډ کې په دې کې ته چې امریکې ته ځې ما ته آمدن وښایه ته زه لینډلاډ یم ستا د لینډلاډ یم ما ته معلومه ده ته چې دا ناروا منافق یې د 100 روپو پرتوګه په 15000 مولانا طارق جمیل سپر سټور کې خرڅه دا حرامه کې پرتوګه دا ته حرامه کې. حضرت عثماني غني رضو نغب تاجر اور سکنو اگر ناجائز منافع نه کړي بیا به ته مثال دا وی پر نه چلےږي ته بچری دا نه کې چې بس ګیره پریک دو برې توخره مال چوسلی ام پرنګزان ښکارا کا او لکه خذ سر پچک هوا ستاده پټکې غیر شری دی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته چې پرتګ پنسیو چت کا نبی پاک صلی الله علیه وسلم پرتګ اډو چولې دی لنګ مبارک دا دلته ځان نټول نو طارق جمیل حد کراس کو د بلوچ او پښتون ته ویلي دي چې په دوی حساب څه کوي چې دوی د دین نه لري دي زه شکر الحمدلله دین نه نیم لري دا چې په پنجاب کې کوم دغه امام احمد رضا خان پښتون خواجه غریب نواز پښتون داتا سے پښتون قلندر شنشاه پښتون ستاسو ټول چې نه جری د پښتنو د ځمکې نوتی دي او دا ټول د رنجیت سنگ اولاد دوی اولیاء چې کوم دي ټول اولیاء الله په هندوستان کې اسلام د پښتنو د لاسه دی او دا پښتانه بروچتیږي بیا به هندوستان قبضه کوي. صحیح. اوس خالد خان بیا بدیل برسټر ورواقعیت خان بیا بدیل راشي تاسو څنګه وی چیرې درې ورځې قرباني کیږي کنه په خاصم کیږي یو سړی هر سی وی خو دې ټیم کې وسره پیسې نشته دي صاحب یو کار بل دی اسلام نه دی ډېر بهترین مذهب دی هغه ارس تا ته پریخي ستادي اړه ته پریخي څه ته ستادي اړه ته موږ فرض دی خلاصېدل دي نشته موږ په بهر حالت کې کوي قضا شو نه قضا برابر شه څه بګه قضا برابر شه اوس ته پیو دا تا ته پتره ستاله ته پتره تا ته پتره او الله ته پتره چې ته د موږ پناسته کې آیت د کاهله د وجې نه کې او که د مجبورۍ د وجې نه کې او کړو دي نه کې پېښ خو تعالی اسلام اجازت درکړي چې دې پناسته کولی شي تعالی الله پاک اجازت درکړي چې دې پناسته کولی شي تعالی الله پاک اجازت درکړي چې دې پملاسته کولی شي دې په اشاره کولی شي خو فیصله به ته کې ځکه الله جل جلاله فرمایي چې زه پړو نه فیصله وکړم خو روزه خوري نو باتروم کې پړې شي ارزه کې روزه ټیک شو دغه شانتي قرباني ده هر سړی ته پته ده چا په ما قرباني کیږي کو نه کیږي په نن سبا دور کې چې کوټه په کوټه کوسه په کوسه بلکې لاس په لاس دې ته لاس شیشه وایم نه وي
تاسو ورته موبایل زه ورته لاس شیشه وایم په لاس کې ستا شیشه پرته ده دیوبندي مولا به هم درته میلو شي ریونډې به هم میلو شي پنجپیرې به هم میلو شي وهابې به هم میلو شي بریلي هر قسم هر اسلام خلاف به هم میلو شي اسلام په حق کې به هم میلو شي قرآن به راته په هره ژبه کې میلو شي کمپیوټر یې درته ښایي نو دا غلطه خبره چې یو سړی نه دی خبره یو دی عمل ستا خپل دی هر سړي ته پته ده چې به ما قرباني کېږي که نه کېږي ما سره په جیب کې پیسې شته او که نشته په دې باندې زه په چا باندې حد نشم کولی اوس زه الف خان نه څه خبر یم چې د دا سپینه جامه خپله اچولې ده که رسوال یې اچولې ده زه الف خان ته دا نه یم چې هلکه تا خو د 500 جامې اچولې دي او قرباني ولې نه کوې دا زما اختیار نه دی په خبره ورسې ظاهري دغه یو څو عبادات دي ته به غاړه خلاصې کوم ظاهري دي لکه اوس مثال په طور مونځ تا ورته وویل لکه مونځ دا وکړه وایي کو ډېره ښه ده که وایي نه کو ستا هغې سره سمه ده هغه او د هغه الله منځ کې لوبه ده دلته کې نابتول دی نابتول کې کمی دی تا ته هم پته لګي ما ته هم پته لګي هغې ته چې اوچتولی شي پټ شی نه دی تا ګیر کو دلته کې اوس یو سړی دی سود کاروبار کوي باقاعده بورډ لګولی پولیس ته هم پته لګي پولیس ته هم پته لګي پکار چې هغه خلاف اسلامي حد وټاکلی شي یو سړی دی رشوتخور دی ښکاره شو یو سړی دی جعلي ملا دی ښکاره شو یو سړی دی جعلي پیر دی ښکاره شو د هغه خلاف پته راغی نور دا ستا خپل کار دی ته په خپله قرباني کوې یا نه کوې ته پیشه والله پیشه ته حج کوې یا نه کوې لکه مونږ حج پیسو سره تړلی دی نه ډېرو بې پیسو خلکو کړي حج کې وس دی ستا پیغلې لور وي ستا دلته کې ذموارۍ ته د حکومت مثال په طور اوس پاکستان به ولي جرنیل صاحب دی د باندې دلته کې کشمیر جنگ روان دی آیا د کشمیر دا جهاد ضروري کو حج ولې ضروري دی جرنیل صاحب خو وس کېږي اجازه هم ورسره شته پیسې هم ورسره شته نه ځي ځکه نه ځي چې دلته کې دا ضروري دی اوس ته ماته ووایې په باډر باندې زما یو فوجي ورور ولاړ دی دا به هلته په باډر ولاړ کړو نه هغه ته به یې راشه په جي ایچ کیو کې چېرې ما پسې جرنیل صاحب پسې چېرې اختر مونځ وکړه ته به څه کوې خو هلته څه لوبه جوړېږي خو ټیک ده کني هغه ته رخصت دی جنګ روان دی داسې کېږي نو دی به خپل مشینګن یا مورچه نه پرېږدي دی به موس وروستو کوي دی به ډز مخکې کوي دوی دوه ملګري دي یو به ډزې کوي یو به مونځ کوي او مونځ به هم دغه ټایم کې ورکوټې کوي یعنې فرض به صرف کوي دا نه چې د نفلونو باندې شروع شي اسلام اصل کې لاول سر کې چې زمونږ دا ګوره ستا د کلي ملا څوک دی الحمد کلو والا یا زیات نه زیات په دې مخبرو کې یا دلته کې دا وړې پلانکیا مدرسه او ډنګره مدرسه او دغه 8 درجې دي او بل پکې کمال ما کتلې مونږ خپله دا مدرسې دا کوو نو مونږ پکې یو کال فیل میلو کوو هغه ټول مونږ نه وتښتېدل نو په پلانکیا مدرسه کې خو پاس او فیل نه وي وایي تاسو پکې څنګه پاس او فیل وکړل بس 8 کاله تېر کړه بس ته مفتي شوې یا علم شوې پلانکي کتاب ووایه بس ته علم شوې نور دی عقل منطق پویا دین لکه اوس زه راته خبره کوم د ډاکټرۍ خبره ده په قرآن کې په دې باندې به زما د کلي ملا څنګه پوهېږي په دې باندې خو به هغه ډاکټر پوهېږي چې ښځه او سړي دا وجود د ویلي وي دا ښځه او سړي لکه اناټومي یې ویلي وي بایولوجي یې ویلي وي پوه شوې چې کومه شی د غاښونو بارې کې لکه زمونږ د دې مولیانو دا فتو وګوره دوی لاول وي یاره چې په غوږ کې دوی واچوی نو دې سر روژه ماتېږي مونږ هم ورته وایو چې نه ماتېږي ډاکټران هم ورته نه ماتېږي اوس په خپله خبر شو چې او غوږ نه چېرې دننه څه نه ځي نو روژه نه ماتېږي نو دا په چا باندې چې دا جبر کړی دی چې چا په غوږونو کې درد او دا دوی یې نه استعمال کړی دغه جواب به څوک کوي نو چې په یو شي نه پوهېږي نو کله ووایي چې زه په دې نه پوهېږم
او تعالی خدای د دین سمجھ بوج درکړي دي چې لکه قال او قیل والا یا قرآن او د حدیث چې دا حدیث کې دا خبر تا شعر والا او لاړ شه د ډاکټر نه تاسو کا چاره د وخت څه بوزي شي د دې سترګو څه بوزي شي د دې پلان کې دا څه بوزي شي آیا دې کې څه شراب یا نشه یا بل څه شته نشته بیا به ته فتوا ورکړه. صحیح. ډیره زیاته مننه کوم ګران اوریدونکو کتونکو دغه بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی چې ډېرې مهمې ګټورې خبرې وکړې. بعضې داسې خبرې دي چې هغه بیرسټر صاحب هغه په چیلنجي توګه باندې کوي او د هغې جواب خو یو سړی و چې دلیل نه په دلیل یې درسره خبرې ترې کولی شي هغه او دا طارق جمیل صاحب دپاره طارق جمیل صاحب بات سنو اگر تو مولانا ہے تو جھوٹ نہ بولا کر جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے یہ میرا قرآن کہتا ہے. خدا کے لیے پٹھانوں کے بارے میں جرنل باتیں مت کرو اور جو پٹھان تیرے ریون میں ہے تو جانے تھے وہ جانے کہو کہ جو ریون بھی پٹھان ہے وہ ایسے ہے. خدا کے لیے پورے پٹھانوں کو بدنام مت کرو ورنہ قسم خدا کی تیرے اس رنجیت سنگھ کی ناجائز اولاد کی جس کی تو لڑی ہے میں اس کو پوری دنیا پہ اشکار کر دوں گا. اللہ تیرے پہ لعنت بیچتا ہے کیونکہ تو جھوٹا ہے شریر جھوٹا ہے. خواقے کے بارے میں چودونی بات کی ہے اس پہ معافی مانگ. دعا کے بارے میں جو تونی پٹھانوں کے خلاف بازی کی اس پہ معافی مانگ اور ابھی جو تونی بکواس کیے پختونوں اور بلوچوں کے بارے میں اس پہ تو معافی مانگ. صحیح. ګران کتونکو خالد بختیار خان چې کوم دی راته ډېر نیغوري غبار خان بیا به چې کوم دی نو په دې ټاپک باندې به خبرې اترې کوو. د دې بیرسټر صاحب به چې کوم دی د دې پوره په دلیل سره دغه بیل د اختر ورځ وه نو موږ په اختر باندې خبرې اترې کولې. دا کمې خبرې چې وکړې انشاءالله په بل پروګرام کې به دې وضاحتي خبرې کوي چې دا خبرې بیرسټر صاحب ولې وکړې. ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا ویډیو سره شیر کړئ.